حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق یو واقعہ لیکلی دا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت تے پا عراق کی یو ځل یو دکاندار تا ولاړ د سودا کوي ځان له سودا اخلي. په دې کې څه ګوري چې یو زنانه دکان ته راله، بوډۍ ده، مشره ښځه ده. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم ولاړ دی، دا زنانه هم ولاړه ده. دکاندار دې زنانه ته وی ابې لږ صبر وکړه، دې سړي له سودا ورکوم بیا به تا له سودا درکم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنانه ته وی مشرې را مخکې شه، اول ته سودا وکړه بیا به زه وکم. هغه زنانه وی نه، دکاندار ته وی دې هلک له مخکې سودا ورکړه، د نارینه له مخکې سودا ورکړه، زه به بیا وروستو سودا وکړم. بهرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي، دکاندار ورته وی چې ته زنانه ذاتې راځه چې تا له اول سودا درکړم. هغه زنانه ور مخکې شوه، ورته وی ای دکانداره زه سودا له نیم راغلی، سودا نه غواړم، زما یو غرض دی او زما یو مقصد دی. زه کونډه یم، غریب او مسکینه یم، په کور کې راته دوه زامن معذوره ناست دي، د کار کسب نه دي، سوالګرې نه یمه، سوال نه کوم، په سوال راته ځان بدي ښکاري. خو یو عرض مې کو، که تا ته په دې دکان کې د مزدور ضرورت وي نو زه به دې دکان ته پرده کې راځم او تا سره به مزدوري کوم، او که دلته نه وي نو ستاسو په کور کې به خدمت کوم. خو دیاړۍ او مزدورۍ پسې راوتې، مجبوره یم، لاچاره یم، غریبه یم، کونډه یم، معذوره بچي راته پراته دي کور کې. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د زنانه خبرې واورېدې ډېر پریشانه شو. دکاندار زنانه ته وی چې یاره ما ته خو د مزدور ضرورت نشته، البته سودا به دله درکم، او که بیا دې سودا پکارېږي نو دلته راځه. سودا یې وله ورکړه، زنانه په مخه لاړه. حضرت علی کرم الله وجهه خپله سودا په ځای پرېښود او زنانه پسې ور روان شي. بوډۍ ته وی زنانه دا غوټه راکړه چې اوس هم ده سره. هغې ورسره غوټه چې کوم دی نو وله ورکړله. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دی، بوډۍ سره په لاره خبرې کوي. ابې ستاسو ګزران څه دی؟ بچي ګزران هم نشته، بس دغه دیاړي مزدوري کوم، په کور کې مې دوه معذوره بچي دي، هغې له هم د روټۍ او د خوراک انتظام کوم. حضرت علی کرم الله وجهه ورسره ډېرې ښکلې خوږې پستې خبرې کوي، د تسلۍ خبرې ورته کوي. ابې ورته وایي وی ته خو ډېر ښه نوجوان یې، کاش چې د علي په ځای باندې ته امیر المؤمنین وې او ته خلیفه وې. حضرت علی خو زمونږ هېڅ خیر خبر نه علي. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویښ شو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي فکرمند شو، ورته وایي ابې کیدی شي علي ته ستاسو د حالاتو پته نه، امیر المؤمنین ستاسو د حالاتو نه خبر نه. ابې ورته وایي معاف کومې نه، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی دي چې کم خلیفه، کم بادشاہ وقت د غرباو، فقیرانو، مسکینانو خیال نه ساتي، د هغې خیر خبر نه علي، د هغه هېڅ حق نشته چې هغه خلیفه جوړ شي، هغه بادشاہ جوړ شي. په ورځ د قیامت به علي د ګریوان نه نیسم او جناب محمد رسول الله ته به مخامخ کوم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سور شو، د سترګو نه اوښکې روانې شوې. ورته وایي ابې خیر دې معاف یې که، ای بوډۍ، ای زنانه، علي صاحب معاف کا به خبر نه. بوډۍ وی نه چرې نه معاف کوم.
او علي خو ځکه نه معاف کوم چې زمونږ د غریبانانو خبر نه علي، زمونږ د معذوره بچو خیر خبر نه اخلي، او څونه بخوي چې د علي صاحب په ځای باندې ته خلیفه وي نو ډېره بخوه. ته ډېر خوش اخلاقې، د غریبانانو او د کونډو رونډو د هغې خیر خبر اخیستونکي. وګوره ما سره د دوکان نه چې کوم دی نو غوټه هم راوړله او زما دې چې کوم دی نو ډېر ته به تسلي وکړه، ته خو ډېر ښه نوجوان یې، که د علي رضی الله تعالی عنه په ځای باندې ته امیر المؤمنین وي نو ډېره بخوه. او بیا ورته وایي زه دعا کوم او ته پې امین وایه چې یا الله د علي رضی الله تعالی عنه په ځای باندې دا نوجوان او دا الک بادشاه کا او دی خلیفه کا. بهرحال کور ته ورسېده. علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ابې اوبه دله رقم دی نه راوړم، تاسو کره خو د اوبو سیسټم او انتظام نشته. ابې ورته وایي بچې مازدیګر کې ماښام کې داسې باروزم مشکیزه راډکه کم، بس دغه مشکیزه زمونږ تر سبا ماښامه پورې کېږي، دغه اوبه استعمالو. علي رضی الله تعالی عنه ورته وایي ښه ده. واپس راغی. چې کور ته راغی واپس مازدیګر ماښام شو. علي رضی الله تعالی عنه بیا د کوره راووته او د ابۍ دروازې ته لاړ. ورته پته وه چې د ابۍ د مشکیزې د ډکولو ټایم دی. ابۍ را روانه وه، ده وله مشکیزه را ډکه کړه، دویمه یې وله را ډکه کړه او ورته ویل دویمې ضرورت نشته وي نه دویمه هم پکار ده. یو مشکیزه یې ورته کېښوده او بلې پسې لاړه. په لاره کې امام حسن رضی الله تعالی عنه ورته وایي بابا د ماښام اذان شروع شو، روژه ده، د روژې میاشت ده، د روژه ماتي ټایم دی. علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي روژه به هله ماتوم چې ابۍ راته بښنه وکړي، ځکه په الله قسم که دې کونډې معاف نه کړم نو په خانه کعبه کې نه معاف کېږم، په حرم کې به معاف نه شمه چې تر څو پورې دې کونډې او دې غریبې نه یم معاف کړی. چې دویم مشک یې راوړه ابۍ په ژړا ده. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وایي په الله قسم چې ته لاړې زما لږې غوندې سترګې ورلې، خوب مې ولیده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راته را مخامخ شو او راته وایي چې بوډۍ خبر یې دا ته چې بچا باندې مشک روړې د اوبو دا خو زما زوم حضرت علي دی، امیر المؤمنین دی، زما د لختي جگر فاطمه الزهرا شوهر دی. ابۍ وایي چې راویښه شوم ډېر مې وجړل او علي رضی الله تعالی عنه ته مې وی علي رضی الله تعالی عنه چې راغی ابۍ ورته وایي اوم ته د حکومت او د خلافت قابل یې، اوم ما خو تا ته ووی ته چې ما ولیدې نو ما وی چې په تا کې صلاحیت د خلافت او د امارت دا شته دی.